الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، نننی بیان کې منګه د سارو عمرونه بیانو او د سارو کې هر یو ساروي کې څومره حصه جوړېدلی شي دا دوه خبرې نننی بیان کې بیانېږي. اول نمبر دا چې غوا ده یا غویې دی، میخه ده یا کټی دی. د دې دپاره شرط دا دی چې دا به 2 کالو باندې برابره وي. که د 2 کالو برابره نه وي نو په دې څاروي باندې قرباني نه کیږي. بل دا چې په دې غوا غویي کې میخه او کټي کې 7 تنو پورې کسان شریک کېدلی شي. دویم نمبر اوښ دی. اوښ که څوک راولي نو هغه دپاره عمر 15 کاله شرط دی. د 15 کال نه که کم وي په هغه اوښ باندې قرباني نه کیږي او هغې کې هم 7 تنانو پورې حصهدار شریک کېدلی شي. بل دا چې ګډ دی، ګډه ده، چیلی دی، چیلی ده، نو د دې دپاره شرط علما 1 کال ایښی دی چې په 1 کال باندې به دا برابره وي. که د 1 کال نه کم وي نو نه په دې باندې قرباني کیږي او په دې کې صرف 1 حصه شریکېدلی شي چې 1 تن دپاره قرباني پې کول جایز دي. بقایا په دې کې ډېرې حصې هغه مکروه دي، نشي کېدلی پې. او بل دا چې د ګډ او د ګډې متعلق فقها دا مثلا بیانوي چې دا ګډ او دا ګډه دا که د 6 میاشتو وي، د بدن نه غټه وي او د 1 کال ګډ سره ودرولی شي او د دواړو پرخ پکې نشي کېدلی نو بیا د 6 میاشتو والا ګډ باندې هم قرباني جایز ده. لہذا نو په دې شرایطو باندې که څاروی برابري نو په هغې قرباني کېږي، که د دې باندې برابره نه وي نو بیا په هغې باندې قرباني نه کېږي. واخر دعوانا